په 400 ضلع کې د پرایویټ سکولونو اتحادیې لخوا د پیښور په بورډ او په شخصي سکولونو کې د پوزیشنونو اغوستونکو زده کوونکو په درناوي کې د یوې لوی دستوري تابع کړی شوی و. دغلته د پیښور بورډ چیرمن په شمول سیاستوالو، تعلیم پوهانو، د سکولونو استادانو، میسانو پرنسپلانو ګډون کړی و. د شخصي سکولونو د اتحادیې اطلاعاتو سکرټر سجاد علي تورنځي دغه دستوري پړاوی نو په دې کې چې څومره پوزیشن هولډر ماشومان دي د غي د حوصله افزایی لپاره د پن تنظیم د طرفنا یو ایوارډ سرمنی منعقد شوی و چې باغی کې مونږه ډېر درانه ملمانه راوستو. 60% چې کم بوج دی هغه پرایویټ تعلیمي ادارو چت کړي دي او دا غي چې کم دی په ډېر کم پیسونو کې داسې ادارې شته چې د خپل ځلې خبرو کوم چې 500 روپے میاش 1000 روپے میاش باغی کې کوالټي ایجوکیشن ورکړي او د سرکاري ادارو هغه پوزیشن هغه تاسو ته ودا مخامخ ته هغه زمونږ بچی دي مونږ وایو چې هغه ته د کوالټي اف ایجوکیشن ورکړي شي. نو د پرایویټ ادارو د اهمیت نه څوک انکار نه. په دې دستور کې د ماشومان پرفارمنس او د خوي د پټو صلاحیتونو مظاهره وشوه چې ناستو کتونکو ترې زیات خوندونه واغستل. په 400 ضلع کې د پرایویټ سکولونو اتحادیې یا پن صدر نفیس الله غوښتنه وکړه چې باید د نور درړې پرنګ د پرایویټ سکولونو سوشل سېکټر وګرځول شي چې حکومت ورته ټیکسونه وبخي ځکه چې دوی حکومت سره تعلیم په مت کې کومک کوي. گورنمنٹ مونږه نه سپورټ کوي چونکه مونږه په علاقه کې چې کوم تعلیمي ادارې کولو کړی دي هم د قوم بچو ته پیدا دا کوالټي ایجوکیشن مونږه ورکو خو د هغه په بدله کې گورنمنٹ پکار دا چې مونږه سپورټ کی مونږه قرضې را کی مونږه ټیکسز لري کی مونږ چې کوم دینو کړای نه مونږ ته مسلې نه جوړي الټا چې دینو هغه څه چل کوي هغه په مونږ باندې یو لس قسم ټیکسونه لاګو کړی دي دغه هان چې دینو زمونږ ټیچرې په لیبر لا کې اچولې دي. نو د پرایویټ سکول ټیچر چې کوم دی هغه په خندا ده چې هغه چې په لیبر کې راوستي دي. نو زمونږ دام ډیماند دی چې را لکه گورنمنٹ لا پکار دی چې هغه لک شانتي سکی او دا چې کوم غلطه پالیسي موږ لپاره جوړې کړې دي د اسمبلی نه کوم بلونه پاس کړی دي نو دا سیس د ختم کی بلکې خه طریقه دا چې څنګه په نور دنیا کې پرایویټ ایجوکیشن چې کوم دی هغه ملکونو هغه چې دینو دا سوشل سېکټر ډیکلیئر کړی دی کچري زمونږ دا سېکټر هغه سوشل سېکټر ډیکلیئر کی زمونږ نه بعد د ټیکسونو کمبو دی دا به موږ ختم شي نو د دې په بدله کې به موږ قوم باندې په والدینو باندې به بوج نه راولو. په 400 کې دغه سکولونو مشرانو د قومي او صوبایي سملو منتخب نمائندګانو د ګډون دعوت هم ورکړی وو خو ولې خوي په دغه کې خپل شرکت ضرور نه غړلو او ورته رانغلل. د اپل لخوا په جاری شوی شمیرو کې ویل شوی دی چې یوازې په 400 ضلع کې د زرو نه زیات شخصي سکولونه دي چې په زرګونو زده کوونکو پکې زده کړې کوي خو د منتخب نمائندګانو شرکت نه کول دا خبره څرګندوي چې د صوبایي حکومت په نظر کې د تعلیم او بیا د زده کوونکو څومره اهمیت دی. ذکر وړ د چې په دغه موقع باندې ډي پی او 400 د ماشومان سره کومک او مینا اوستایل شو. علب خان شرپو دلبر نیوز 400